الحمد لله الحمد لله الذي كتب الآثار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وسبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وسبحانك ما عرفناك حق معرفتك، وسبحانك ما شكرناك حق شكرك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دی امت الله جل جلاله ډیر خصوصیات ورکړي دي، او په هغه خصوصیاتو کې لوی خصوصیت او لوی فضیلت الله پاک دی امت ته د دعا هم ورکړي. د دې امت چې کومې دعاګانې او دغه رنګ د قبولیت چې الله پاک کوم وعده کړی ده هغه د مخکینو امتونو سره هم نه، او د دعا دومره لوی عمل له چې د ټولو عبادتونو مغز خلاصه او نچوړ هغه نبی له سلام دعا ګرځولې ده. او بیا نبی له سلام فرمایل طوبى لمن جعله، خوشخبری د هغه سړي لپاره چې هغه الله پاک یعنی په کثرت لغله د دعا توفیق ورکړي، هر وخت د الله پاک خپل حاجتونو ضرورتونو چې د پوره کړي، او الله پاک په غوښتو باندې خوشاليږي. خو لیکن شرط دا چې سړی په توجه سره په ذهن سره هغه الله پاک طرف ته توجه وکړي او د الله پاک نه غواړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی 99 پیری د الله پاک په خوب کې دیدار وشو، وی په سلام زلیم وی کدی جل د الله پاک دیدار ماته وشو، نو زبا خامخا د الله پاک نه تاسو کوم چې الله یو بنده بأي شيء تقربت، یو بنده په کم الفاظ سره په کم عمل سره ته چې د نزدېکت هغه حاصلول شي په دنیا کې هم او په آخرت کې ستاسو د عذاب نه بچي، د جهنم نه بچي، جنت ته داخل کې. وای چې کله په سلام زل باندې د الله پاک دیدار وشو، وای بیا ورته الله پاک په غیبونه چې د आवाज ورته په خوب کې راغی چې کم سره په کثرت سره سحر او ماخام د الله پاک د بړای د الفاظ وای سبحان الابدي الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. چې کوم مسلمان په کثرت سره سحر او ماخام د الفاظ وای په دنیا کې ورته الله پاک خپل تعلق ورکي، او په آخرت کې به د جهنم د اور نه به الله پاک وساتي. او د کم حاجت کم ضرورت د لپاره انسان د الفاظ وای هغه الله پاک ولا هغه حاجت او ضرورت زر تر زر چې دی پوره کوي. نو به هر حال دعا زموږ سره لوی عمل له هر وخت الله پاک طرف ته متوجه کېدل انسان باندې کله پریشانی راشي. حضرت ام سلمہ رضی الله عنها مشهور زنانه ده دغه خوندو حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه او ډیر د یبل سره تعلق، او دا حضرت ابو سلمہ رضی الله عنه دا هم ډیر نیک او صالح سره او خپل لدی خزی بچی د ډیر خدمت او ډیر یعنی دغه خدمت او دغه رنګي ضرورتونه چې د پوره کول به. او چې کله د حضرت ابو سلمہ وفات شو نو دا بیبي چې د ډیر زیاته پریشان وای تر دې پورې نبی له سلام پسې پیغام ولګد الله رسوله په ما باندې شي حالات را پریشانی را باندې را لزو سو کما. و بیا ورته نبی له سلام چې د دعا انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نو چونکه دعا ورته نبی له سلام خو عمل ورته نبی له سلام خو دا وای چې ما خو دعا وی خو لیکن یقین مې نه راتلو چې دی ابو سلمہ نه بخسړه مته سوک ملاوي هغه انتهایی حسین جمیل هم او انتهایی خپل اخلاق ولا او انتهایی باوقار سره. نو امام چې دنه به مته سوک بهترین ملاوي شي، خو لیکن دریم یا شي اصلو مش لاتیری نه وي ما به د دعا وی او بده کې د نبی له سلام د طرف نه پیغام راغی چې زه ستاسو نکاح کوم، یعنی ته دې ته تیارې. وې د دې دعا د برکت الله پاک مله د ابو سلمہ ډیر بهتر یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا راکو. نو دا وې د دعا برکت او ډیر لوی کارونه الله پاک په دعا باندې غدي شي حل کړی دي. خو شرط دا چې کله انسان الله پاک طرف ته هغه متوجه شي. وې حجاج بن یوسف چې دی یو پیر حج لاړو، نو چې کله حج لاړو الته طواف کو وې د مازیګر نورس ما خام ته نږدې وخت دی
الته یو بوډا سړی ناشته او حرم شریف ته نږدې ناشته خانه کعبه ته نږدې ناشته او دعا کوي نظر کمزور و نو د په مخه دا دعا کوله یا الله مال سترګي برابر کې زما نظر برابر کې پدې کې حجاج بن یوسف را سلام وکړو سلام نو ورسته تاسو بابا د سمره خنه دعا کې دا خو دا اندازه نو چې د حجاج بن یوسف هغه ظالم سړی دی وایي چې سی واته کاله یا 15 پګ میاشتې دي ورته یاد کړي ویخه او ودا کم زده ودا خانه کعبه ته کنه بچی ته بدن شي د خانه کعبه د الله پاک کور د زورته مخه مخناسه مو خلک حج لراځي طواف لراځي عمره لراځي ویخه او استاد دعا نه قبلېږي د حجاج بن یوسف ورته هغه بچی نه به قبلېږي د الله پاک کارونه دي چې الله نه قبله ویخه وی زمانم د حجاج بن یوسف او خپل غتوره راوغسته او د دې بوډان سړي په دې سټ باندې الټه طرف ولدي شي په اوه اسه یعنی راخ کو دی ولته او به ورته ګورای وې دا اوس ما خام ته لګ ټیم د غروب شمس ته خو زه د طواف پوره کوم او واپس راځم او کستا د نظر برابر نه د 60 بدرم وم چې حجاج بن یوسف لاړو سړی پر پچړا شو او سمي وجړل یالله دا خو ظالم دی دا خو صحابه نه دي پر خو دي لولو صحابه کرام شهیدان کړه ما بس پری دي خو یالله زما د نظر چې د توس برابر اول می د سترګو مسله اوس می د نظر د جان چې د مسله او دا سړی ظالم خو زمانه 60 وې او په جړای شروع کی الله ته خو کی الله ته وکي وجه کله حجاج بن یوسف واپس راغی سړی چې دا غنيشت خلکو نه تاسو کا بوډان شو وې دا غو نظر برابر شه تله ده نبی د حجاج بن یوسف نه چاته پوسو کو چې دا خدای الله پاک کور دی ولکه تا غسړل دمر دم کی هغه ما دې پریشان او خو لیکن ما خلکو ته خدای چې الله پاک دعاګانې قبلې خو لیکن موږ نه غواړو او موږ په توجه سره الله پاک ته چې د متوجي کیونه کتابونه کې ډېر عجیب واقعیا لیکلي ده چې یو عالم او بزرګ نو خلکو به سره پیسې کې خو د قرض پیسې امانت هغه بچی دا ورته ویل کوله کې د زبل در کومه یو راغله بل ضرورتمند راغله د خلکو لا پیسې ورکړي یو څو میاشتې تیر شو د الله شان وای دا بزرګ او دا عالم چې د بیمار شو چې کله بیمار شو د خلک راغلو یو راغله بل راغله قرضداران چې څومره مو دوی کېناستو چرچا پیرا کټ کې کېناستو پدې کې هر سړی د خپل پیسو په انتظار دی چې حضرت بچی د زنګ پیسې به سره کې په دې کې وړ کې ماشوم راغی هغه سره سموسې دي یا دا وخت چې خوراکو مټر دی یا بل څه دي سه وای دې بزرګ ورته اشاره وکړه خادم پسې ولې چې دی خورونه چې کله هغه ماشوم راغی هغه سموسې یا بل څه د خوراک دا ټول په خلکو تقسیم کړه چې کله تقسیم کو نو اخو ماشوم خو د پیسو تقاضا کوي بابا زما پیسې هغه ورته بچی یقینا دغه ماشوم د خیال شو کې دې شي دی بابا کور ته سوق لګلې اوس په پیسې راو بس ما پیسې به مل راکې خو لږ سات وروسته صبر تیونه شو بیا پیسې دو ای بابا زما پیسې بیا ورته بچی چې پیسې وې د دومره خلک نه سينو دوله مور کړو دوه نو انتظار باندې کو وای پیسې دې شو دونه شو تم کېنه ماشوم لږ سات لکې نهستو خو لیکن صبر تیونه شو چون کې ماشوم وسغه په جړای شو چې وګوره دا به خلک یعنی وس په زمانه په کور کې پیسې وړي او زه په کور کې سم په جړا شو اوس د خلک د یو بل سره مې او تو شروع کو چې وګوره دا څومره ظلم دی زه زمون پیسې دې نه را کولې مونږ خو به صبر وکړو خو لیکن دا وړي کې ماشوم چې دې بس کې دا غریب خو به کور ته چلاړ شي کور کې ورته سوال مختصر دا چې څنګه ماشوم په جړا شو په دې کې وسړی را په منډه را روان دي تیلې وسره د اشرفونه د پیسو نه ډکه ده سلام وکړو سلام نو ورسته دی عالم پسې بدی بزرګ پسې راغ ډیر معذرت ورته چې حضرت د تاسو امانت تو چاره کړو مالا خو لیکن زما د وجنه تاخير شو د تاسو نه معافي غواړم او د معافي درخواست کوم دا تاسو چې د قبول کې و چې کله عالم او بزرګ ته پیسې واغسته نو اولی وی چې د ټول ناول دی ماشوم لور کې او دې ماشوم له ډبل ور کې چې کله ول پیسې ورکړي هغه ماشوم چې دغه رخصت شو خلکو ته بیا تاسو کو یو شاګرد یا مرید ته تاسو کو حضرت تاسو قصو چې تاسو سره ول پیسې ویني مونږ ته به ویلې مونږ به د مر انتظار نکو او یا به ماشوم ته مونږ له ماشوم په پچړه کېدو نه نو ماشوم په تکلیف کې کو مونږ چې دغه وکړولو هغه عالم او بزرګ ورته چې تاسو کې نه چې کله ټول خلک کې نه سو نه دورته ګور دي شی او چې تاسو زما سره کمی پیسې وي هغه بل چال ور کړی هغه پیسې ماته نه دي ملو شي او تاسو پیسې ما ځای کړی نه دي خو لیکن د بل چا سره امانت په تور چې دی پرتی دي خو هر کله چې تاسو راغلی نو تاسو هم پیسو ته ضرورت خو لیکن پتا سو کې څوک غوښتو ولا نو جړه ولا به کې څوک نو او چې کله دا ماشوم راغی او دا هم د دم پیسو ته ضرورت خو لیکن د وجړل
د جړه د برکت الله پاک ستاسو هم کار وکړو زما هم کار وشو دا هم کار وشو واقعي هغه الله ولله خزائن السماوات والارض دا الله خزانه د اسمک اسمان دا ټول خزانه خو د الله دي ولله میراث السماوات والارض اسمک اسمان میراث خو د الله دی خو لیکن چې څوک د الله شي من کان الله كل شيء وجه کم سره د الله شو د هر څه د الله دی جو هر څه له الله پاک ورکه الله پاک دی وکي د دعا توفیق د دعا د موقع او د غرنګ د دعا غانو غختلو الله پاک دې موږ له توفیق راکړي حضرت داجی رحمت الله علیه کنه څنګه نیکه ډیر په کثرت سره اکثر بچي څوک راولو دې ټول بیا دي اکثر به څوک دې لري نه راغی ملما وې داجی مو ته دعا داجی په دقه دعا کوله یا الله د دین په هر تور کې یا الله مونږ ته اللهم فقهنا فی الدین یا الله مونږ ته د دین په هر کې وفقه اولادنا فی الدین یا الله زم اولاد ته هم د دین په هغه د داجی رحمت الله علیه د دعاګانو برکت ده چې نن داغه پوره خاندان کن وسیدي کډ وسیدي کا زامن دي د ټول خو پاک د ټول د داجی رحمت الله علیه دعاګانې دي او باقاعده هغه به چې ما د هر یو بچی د پاره انوسی د پاره پسرګو پیری د الله پاک نه غختلی ده نو کنوري دعاګانې د عربی نشو یادول دا اسانه دعا اللهم فقهنا فی الدین وفقه اولادنا فی الدین ډیر بهترین دعا ده ځکه حدیث مبارک کې راځي مې یرید الله به خیر یفقهه فی الدین الله پاک چاته د ډیر خیر اراده وکي کنه د دنیا د آخرت خیرونه ولور کوي وې د دین په هور کې د دین په ډیر لوی شی ده نو دې چې د عربی د دعاګانې په مخه سره د الله پاک نه غواړي یو پیرونو دوه پیرونو بلکې بار بار چې څومره غختله وای خدای پاک چې ده اخرنی واقعا وای د زمونږ د عبدالرحمن سودی د حرم شریف د امام چې ده کنه نو دا د مور پلار د قیوز وای ده خپل واقعي په خپل بیانول چې لکه زدي زه ته څنګه ورسیدم وای دا د مور دعا او بیا خپل واقعي بیان کړم چې کله دې سواړو نو د عربو د دستور چې په کال کې یو پیر دوسی دی هات تلړ شو خپل ابای چې ده هغه یعنی طریقه کار چې د خیمو کې ناسي او بیا التزام له پخلې وکي ورد وا یا هفته دې چې د ایثار شي بیا واپس د خپل کورونو ترازی دوی دې چې د قشن دی پیر تلی و بیا د دوی کور کې چې په خیمه کې نور ملمنه راغلو د دې عبدالرحمن سودیس د امور چې ده ا دې ملمنو د پاره سالن وغیرہ چې د تیرو وې د عبدالرحمن چې زه خوړی کوم زه بهر نه راغلم او ما شګی چې راوغه سیا کټوي ته می واچونه چې کله راغلم نو زما غمور چې ده هغه چې ولې د پکټوي کې شګی دي ډیر زیات قارول ورغه او د نور ورونه ته پوسو کو چې دا چا بیا وړو ورته چې دا خو عبدالرحمن وای په ډیر قار کې عبدالرحمن خدای د حرم امام کا وای درې پیری سلور پیری پنځه پیری دا عبدالرحمن خدای د حرم کې عبدالرحمن خدای د حرم امام کا شیخ عبدالرحمن سودیس فرمایي چې کله د زما د مور د دعا یعنی یو قسم خیری خو د دعا باندې الله پاک بدلې کړي وای دا غن ورسره مې ورو د جذبه جوړې چې حفظه نن چې د خدای پاک دی غالبا 30-35 سال د حرم شریف چې خدمت وکړو نو دا دعاګانې ډېر لوی موقع ده زموږ سره او حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای یا ایها الناس لا تدعوا اموالکم ولا انفسکم ای خلق خپل ځانوم یعنی خپل ځان ته خیر مو خپل اولاد ته هم ولا انفسکم خپل ځانون ته هم نه ولا اولادکم ولا اموالکم خپل مالونه ته هم نه د دې خیر په ځای باندې سړی دعاګانې کې خپل بچو ته الله زما د بچی نه کان کې الله زموږ د مور پلار په عمر کې برکت واچي څومره دعاګانې کولې وې د دې دعاګانو بدله خو په دنیا کې هم ورکه آخرت کې هم ورکه نو الله پاک دې زم دې فیاض مولوی صاحب او د غرنګي دې ټول مرګرو دارتل او د دوی د سفر دی الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي او مونږ ته دوی ته الله پاک دې ټول ته د دنیا او د آخرت عزتونه خوشالي نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب